ګرانو کتونکو دلته کې په دې جونګړه کې یو کاکا اوسیږي د 20 کالو نه د خپل کور نه بېدرکه شوی دی. دا ویډیو څومره هم څوک ګوري د ثواب په نیت یې شیر کړي چې دا ما لکه د عمر څخه خیري عمر دی که نه. علاقایي خلک چې کوم دی ډېر زیات خدمت کوي د ده، خو موږ غواړو چې د دې وارثان میلاو شي. څنګه حال دی ښایي؟ ستا څه نوم دی؟ څه نوم دی؟ نصیر احمد. نصیر احمد؟ او یې د کوم ځای؟ دا وګورئ ښه د ده 20-25 کاله کېږي چې دا بېدرکه شوی دی. د ده دا شکل ښه وپېژنئ، کم کسان یا کم تره زامن رونه ترور زامن که څوک هم دا پېژنئ راشئ دلته د هسپتال سره پروت دی. موږ به د رابطې نمبر هم ورکو. نو مهرباني وکئ د انسانیت په خاطر چې کوم دی یا دا ویډیو شیر کړئ یا د ده د ورثاو په تلاش کې چې کوم دی مدد وکئ. د مالت د خلکو د ده ډېر زیات خدمت وکړو، خو د 20 کالو نه دلته پروت دی او نه خبرې کولی شي نه داسې د خپل کور پته دته زده ده. معلومات د دې علاقې خلکو نه لو چې څه طریقه ده او دا څنګه راغلی. کاکا څنګه حال دی؟ ډېره مننه چې تاسو د یو انسان د 20 کالو نه دلته خدمت کوئ. یقینا دنیا وایي د چا د مخ آباده ده او ډېر غټ د انسانیت خدمت تاسو کړی دی. خو بل که چېرې وګورو دا کاکا دلته راغی څنګه څومره وخت نه؟ یاره جي زه خو خپله ضعیف د مصري باندې یم. زما خو یو تقریبا یو کال تقریبا 15 میاشتې زه راغلی یم. خو هغسې به مونږ لیدو لکه په اورېدو مونږ دلته اول د مستقیم خان صاحب د بنګلې سره تامبو لګېدلی و، دی به په کې پاتې کېدو. د هغې نه دا ورو چې دی نه مخکې دی په دې مقبره کې پاتې کېدو. د سیلاب ټایم کې دی دلته راغلی دی. نو بس د دې مالت خلک چې زه شوم بل شوم هر یو سړی په خپل ځای باندې خپل پوره خدمت کوي. د اوبو غم یې کوي، د روټۍ غم یې کوي. کله زیاب ته کې زه یو پېره ولامبم داسې بل زموږ یو کلیوالی رشید خان هغې ولامبئ هغه ورته راشي سنت منظم ورته والي. نو بس دغه دی چې مخامخ لکه داسې اول نبیل وایي یو ویډیو ورکړې وه، بیا پکې یو ټلیفون ماته د امریکې نه شي و، بیا پکې یو ټلیفون د لکي مرمت نه شي و، یو پکې د خوشحال نه شي و. داسې ماته تصویران مسویران رالیږلي واپس آئي که نه لکه هلک وانه چا یو وایي چې زمونږ کس په 2008 کې روک شوی دی. نو هغه تصویران یې ورلیږل نو ما یې ګوله دا نه دی. بهرحال بیا هم هغوی ما سره زنانۍ زه درځم راشئ وګورئ چې دې څه تاسو وپېژنئ یا تاسو وپېژنئ مکمل نو پوهېږئ لکه داسې مونږ هم چاته نه شو ورکولی که نه لکه نن سبا ته پته ده ګرده په کروڑ روپۍ خرڅېږي. نو نور چې انسان دی او زمونږ د وسه چې څه کېږي زمونږ به هم کوو د امانت به هم کوي لکه دا مونږ دپاره د یو برکت ډېره ده پروت دی. بالکل د خدمت موقع تاسو ته میلاو شوې ده. بالکل ستاسو خبره په ګل بدله. خو دلته چې دی اوسېږي نو د اوسېدو نه خو دلته کې څه بل څه انتظام صحیح شته دی؟ دې کې به مار لړم یا داسې بل هر څه درسره پراته دي. دا د الله هغه ولي دي هر څه درسره پراته دي. ورسره پیشوګانې درسره پراته دي، ماران درسره دلته پراته دي. ده باندې څه غرض مقام غرض نه کوي که نه. نو بس موسم هم داسې را روان دی، خدای مکه لیونی شي سپی او راشي دلته په ده چک ونه لګوي لکه لیونی سپی خو د چا هم پروا نه کوي که نه. بلکل. نو زه وایم چې د دې حفاظت خو تاسو کوئ صحیح ده، تاسو ته د الله د دې اجر درکړي. خو بله مسله دا ده چې د ده که وارثان میلاو شي که نه. ښه خبره ده، ښه خبره ده. موږ وو چې دا ویډیو څومره هم څوک ګوري د ثواب په نیت یې شیر کړي چې دا ما لکه د عمر څخه خیري عمر دی که نه. نو موږ خپله مزدورګار یو لکه دا استاد دی ګاډي چلوي زه خپله چلو کار کوم کاروبار کوم که نه. لکه مثال یو ورځ کور کې یو 2 ورځې 3 ورځې نه وو نو که وارثان میلاو شو دا خو ډېره ښه خبره ده. دا چې راغلی اوس اندازې لګي چې دا څوک د دې وارثان په څه طریقه راغو؟ خلک وایي سیلاب کې راغلی او سیلابونه نه لکه داسې خلک خو ډېر وایي خو لکه دې مونږ چې څونه ولیدل دلته کې زمونږ کلیواله اوسېږي دا بره مقبرې سره دی وایي چې دې ځوانۍ دور کې و چې ډېر لوی ویښتو دا مقبره کې به دې اول پروت و. مقبره کې به اول پروت و. اول مقبره کې پروت و. بیا یې نه بعد بیا دې سیند غاړې ته راغی. بیا دې ټیک وښوده چې د اکسیډنټ دې به دې باندې په بایپاس باندې موستان ګرځېدو د ګاډي والو بیا خپه ماته شوي وه. بیا د دې مالت خلکو بوتلې وه اپرېشن یې ورته وکړو. نو خدمت مې دلته زموږ بل افغاني ملګری متین نوم یې دی هغه هم ډېر خدمت کوي. ټول یې ما لپاره یو کس یې په خپل ځای باندې چې څومره وسه چا کېږي هغسې خدمت یې کوي. یو 2 خبرې که ورسره کوشش وکړو خبرې کولی شي؟ یو نیم ټکي کولی شي. نصیر نوم ښایي خپل ته راشه دی خو دا ځای چې کوم دی د محلې خلکو اوس هم ورته روټۍ هم پراته ده د چای کپونه هم ورته پراته دي. علاقایي خلک چې کوم دی ډېر زیات خدمت کوي د ده، خو موږ غواړو چې د دې وارثان میلاو شي. څنګه حال دی ښایي؟ ستا څه نوم دی؟
څه نوم دی؟ نصیر احمد. نصیر احمد. ها او یې د کوم ځای؟ ها کوم ځای دی؟ خبره ده څوک نه پېژني خبرې ها نو څه وروڼه څه خپل خپلوان نه پېژنې؟ شته. دا وګورئ ښه د ده 25-25 کاله کېږي چې دا بېدرکه شوی دی. د ده دا شکل ښه وپېژنئ، کم کسان یا کم تره زامن وروڼه ترور زامن که څوک هم دا پېژنئ راشئ دلته د هسپتال سره پروت دی. موږ به د رابطې نمبر هم ورکو. د انسانیت په خاطر چې کوم دی دا ویډیو هم شیر کوي، کېدی شي داسې کس ته ورسي چې دی پېژني نو دا هم د ثواب خبره ده که چېرې د ده وارثان میلو شي. نو دا چې کوم دی دلته کې خلک یې ښه خدمت کوي، خو دلته سپي ماران لړمان هر یو شی وي نو د چیچلو خطرې هم شته. د علاقې خلکو دومره همت کړی دی چې دا کمرې هم ورته جوړه کړې. تاسو وګورئ ښه دومره خدمت بل څوک هم د انسانیت زه وایم چې به ونه کړي لکه د ده چې څومره شوی دی. خو به هر حال دلته چې کوم دی دلته ډېر زیات تکلیف هم وي، سپی هم چیچلی شي، مار یې چیچلی شي، داسې لړم داسې نور څه. نو دا که چېرې خپلو خپلوانو ته ورسي دا به ډېره زیاته د ثواب خبره وي. ولې چې ډېر په بد حال دلته کې پروت دی، خبرې هم نشي کولی. لکه مخکې به دیرو کې پروت و قبرستانو کې خلکو راوستو دلته، خو بیا هم خپل کور چې کومه دی خپل کور وي. په کار ده چې دا ورته ورسي څوک هم دی الله د خپل کوره نه بېدرکه کوي. نو د ده په پېژانګلو کې یا د کور د واله په پېژانګلو کې چې کوم دی لازمي مدد وکړئ. یو ویډیو مخکې شیر کړئ. ډېره مننه.